حضرت رابعه بصریه ډېر لوی د الله والا یو بزرګه زنه تیر ده. یو نوجوان یو کتو چې په سر باندې یو پټې تړلو او ورته چې دا د څه شي پټې دی وي مورجاني دا د درد سر پټې دی دا د درد پټې دی بچي عمر د څومره دی وي 35 سال په دې 35 سال کې چې د مخ درد پر راغلی په سر باندې وای نه وي بچي کم ذات چې استاد اثر استاد صحت 35 سال بغیر د درد نه وساتلو نو تا چرته په سر باندې د شکر پټې ونه تړلو نن چې یو ځل په سر درد شونه تا د شکوي او د شکایت پټې چې د په سر باندې تړلو. سورۃ الانعام آیت نمبر 40. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. صدق الله العظيم. مخی آیتون مبارکوں کی اللہ جل شانہ د منکرینو د مشرکینو اعتراضات او داغي جوابات ارشاد فرمایل او بیا د منکرینو د قرآن چې کوم خلق د قرآن کریم نه انکار کوي د الله د آیاتونو نه انکار کوي دا غوی مثال دا بیان فرمایل چې دوی دا سیده لکانه او چاړهګان او دوی پتیارو کې پراته دي هغه څوک چې الله تبارک وتعالى وغواړي نو ته هدایت ورکړي او چاله چې وغواړي نو گمراه کی او چاته خوخوي نو د نیغ لاري د صراط مستقیم توفیق ور نصیب کی. نو د نیک او اعمال توفیق د نیک لاري هدایت په صراط مستقیم باندې استقامت دا د الله تبارک وتعالى په توفیق سره وي. نننه چې کوم آیتونه مبارکه دي پدې کې فرمایي چې زما محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته وایا دې منکرینو ته وایا کچری تاسو باندې د الله عذاب راشي یا پتا سو باندې ناسا په قیامت راشي نو آیا تاسو سوا د الله نه بل چاته بلنه کوي کچری تاسو رښتینی بل څوک لایق د بلنه نشتا بلکې خاص تاسو الله لرا بلای او بیا الله تبارک وتعالى چې غواړي نو هغه لری کوي تاسو نه هغه مصیبت هغه عذاب هغه پریشانی او هغه تکلیف کو غواړي لری کی او دغه پریشانی په وخت کې دغه د مشکلاتو په وخت کې تاسو نه دغه بوتان او دغه غیر الله دا تاسو نه هیر شي. قل تورتو ارایتکم ایا خبر را کړی ماتا ان اتاکم عذاب الله کچر راشی تاسو ته عذاب د الله او اتتکم الساعه یا راشی تاسو ته قیامت غیر الله تدعون ایا سوا د الله نه بلی تاسو ان کنتم صادقین کتاسو رښتینی بل ایاه تدعون بلکہ خاص الله لرا بلی تاسو فیکشفو پس لري کوي ما تدعون هغه تکلیف چې بلنه کړی وي تاسو الیه اغه
ان شاء کغواړي وتنسون او هر شي تاسو نه ما تشركون هغه څه چې تاسو د الله سره شریک ګرځوي شریک غنئ خبر راکړي ماته کچې تاسو د الله عذاب راشي یا قیامت تاسو باندې راشي مطلب دا چې کله تاسو باندې مشکل وخت راشي تاسو د بوتانو ته आवाज کوئ کنه تاسو د الله تبارک وتعالى ذات ته بلنه کوئ نو دغه مشرکین دا یو عادت و چې کله دوی باندې تکلیف راغی مشقت راغی او دی په یوځای کې گیر شو نو فورا بدوی د الله تبارک وتعالى ذات وحده لا شریک دغه مدد غوښتل شروع نو دعوا الله مخلصین له الدين یو د الله تبارک وتعالى ذات نه بلنه کول هغه نه دعاګانې غوښتل چې کله به کشته کې وو کشته په ډوبېدو باندې شو سمندر چاپی ور باندې اوچلې دي او په ډوبېدو باندې شونو په دې وخت کې بدوي وي دعوا الله مخلصین له الدين خاص یو الله نه دی بلنه کول فلما نجاهم الى البر چې کله الله تبارک وتعالى دوی ته نجات ورکړو د اوچې زیته خشکی ته راوستو دوی د ډوبېدو نه بچ شو د هلاکت نه بچ شو نو اذا هم یشرکون بس دی په شرک کې مبتلا شو چې کله د سمندر چاپی دی باندې اوچلې دي په ډوبېدو باندې شونو شرک پرې خود شرک توبګار شو یو الله تبا بلنه کوله او چې کله الله جل شانه دوی ته نجات ورکړو خلاصي ورکړو نو بیا دوی بیا اذا هم یشرکون بیا به شرک شروع کړ او دا د انسان یو فطری کمزوري ده فسورة فجر کې الله تبارک وتعالى ذکر کړی دی فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن چې کله الله تبارک وتعالى د انسان ازمیخ کوي ازمایش کوي فاكرمه ونعمه د عزت کی اکرام کی د نعمتونه ورکی فيقول ربي اكرمن فورا وی چې زما رب چې زما اعزاز کو زما اکرام کو واما اذا ما ابتلاه اغم ابتلا ده د الله تبارک وتعالى نه طرفنا مال دولت عيش و عشرت عافیت او سکون او اطمینان ول جن دا هم ابتلا ده فاما الانسان اذا ما ابتلاه الله تبارک وتعالى دیتم ابتلا وی دا ډیر د عافیت جن او د مال او دولت ول جن دا هم ابتلا ده نو چې کله الله تبارک وتعالى د عافیت په ذریعہ د مال او دولت په ذریعہ د سکون او اطمینان په ذریعہ د عزت په ذریعہ یو انسان ازمیخو کی نو وی چې فیقول ربي اکرمن الله جل شانه چې د مال عزت راکو او بل طرف ته بل ازمیخ دی واما اذا ما ابتلاه او هر کله چې الله تبارک وتعالى بل ازمیخ په د باندې راولي فقدر عليه رزقه په د باندې رزق د راتنګ کی نو چې کله رزق تنگ شو نو په کار د چې د الله جل شانه په تقسیم باندې راضي اوسي او د الله تبارک وتعالى په تقسیم باندې صبر وکي نو فورا چې د انسان سوی فیقول ربي اهانن زما رب چې زما اهانت کو زما بی عزت وکړه زیر ذلیل کړم فورا ناشکری شروع حضرت رابعه بصریه ډېر لوی د الله والا یو بزرګ زنه تیر ده یو نوجوان یو کته چې په سر باندې یو پټې تړلو او ورته چې دا د څه شي پټې دی وی مورجانې دا د درد سر پټې دی دا د درد پټې دی بچي عمر د څومره دی وی 35 سال په دې 35 سال کې چې مخکې درد پر راغلی دی په سر باندې وینا وی بچي کم ذات چې ستاده سر ستاده صحت 35 سال بغیر د درد نه وساتلو نو تا چرته په سر باندې د شکر پټې ونه تړلو نن چې یو ځل په سر درد شونه تا د شکوي او د شکایت پټې چې د په سر باندې تړلو نو لہذا انسان خلق الانسان هلوعا انسان چې جلباز پیدا کړی شوی دی اذا مسه الخير منوعا چې کله تاسو خیر ورسې نو ډېر زیات هلي ځلیو ډېر زیات د خوشحالۍ اظهار بدمست شي
واذا مسه الشر جزوعا او چې کله دته څه تکلیف معمولی تکلیف ورسی بیا جزع فزع او فریاد شروع کی الا المصلين الله جل شانه فرمای منځګزار خلق دا عادت نوي منځګزار خلق همیشه صبر حلم بردباری استقامت استقلال تحمل سنجیدگی او وقار سره ژوند تیری د هر قسم حالاتو مقابله کوي رضا بالقضاء په بنیاد باندې ژوندۍ تیری د الله تبارک وتعالى په تقسیم باندې د هغې په فیصلې باندې اطمینان سره ژوندۍ تیری جلدبازي نه کوي نو لہذا د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې الانات من الله والعجله من الشیطان سنجیدگی او صبر او حلم او استقامت استقلال بردباری تحمل برداشت آرام سره یو کار کول دا د الله د طرف نوي والعجله من الشیطان جلدبازي دا د شیطان د طرف نوي نو لہذا الله تبارک وتعالى د دې مشرکین او دا یو بیماری ذکر کوي چې کله دوی باندې سخت پریشانی راشي او مشکلات او تکلیف ور باندې راشي نو فورا چې د الله جل شانه نه یو الله ته आवाज کوي او چې کله معمول حالات وي د عافیت حالات وي نو بیا شرک کوي قلت ورته و ارایتکم ایا خبر را کړی ماته ان اتاکم کچری راشی تاسو ته عذاب الله عذاب د الله او اتتکم الساعه یا راشی تاسو ته قیامت غیر الله تدعونا ایا سوا د الله نه بلی تاسو ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی بل ایاه تدعونا بلک خاص الله لره بلی تاسو فیکشف ما تدعونا نو لری بکری هغه تاسو نه تکلیف ما تدعون الی هغه چې بلنه کړی تاسو داغي ان شاء کو غواړي الله وتنسونا او هرشي تاسو نه ما تشركون هغه چې تاسو شریک غنئ صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك